أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين وزديزنا مسلمانانو حال بیانیږي وأدخل الذين او داخل بکړي شي هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړی دي جنات داسې باغونو ته تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د دې باغونو نه نهرونه خالدین دی به همیشه وي دا جنتیان فیها په دې جنتونو کې باذن ربهم د خپل رب په اجازت سره د خپل رب په حکم سره تحیتهم فیها سلام تحیتهم پیشګي به وي د دوی په جنت کې تحیتهم د ملاقات په وخت کې به دعا د دوی د دې جنتیانو فیها په دې جنت کې سلام سلام وي په جنت کې به جنتیان چې یو بل سره ملاویږي سلام به کوي په یو بل باندې جنت کې به بغض حسد نفرتونه ني هغې کې به تش محبتونه وي د هر جنتي د کور د لاندې به څلور ولې بهیږي یو وله چې کوم دی د پیو صفا پیو دویمه د صفا شاتو درېیمه چې کوم دی د شرابو خو داسې شراب به ني د دنیا په شان د څښا شراب به ني هغې کې به نه سرخوږي وي نه به پکې نشه وي د تلذذ او د خون او د مزې دپاره به خلک څکي او یو وله دا به د صفا اوبه وي او چې کوم نعمتونه الله د مسلمانانو دپاره تیار کړي دي الله نبي اسلام فرمایي چې لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نه سترګو لیدل دي نه غوږونو اورېدل دي او نه چې کوم دی د یو مؤمن په زړه باندې د هغې خیال قدرې تېر شوی دی څه نعمتونه داسې دي چې هغې دنیا کې الله تعالی نقل پیدا کړل دپاره د دې چې دی هلته جنت کې بیا پیژني او څه نعمتونه داسې دي چې د هغې نقل هم دنیا کې نشته دی دوه قسمه نعمتونه به الله تعالی ورکړي مثال په طور دنیا کې انسان د مړې خوند څکلی دی نو د دنیا کې لیدلی ده چې دا مڼه ده که نه نو هلته به غټه وي نو دی بیا پیژني دا مڼه ده انګور دلته د خوړلی دی دا نقل دی اصل انګور د جنت دی چې د مټکۍ د دانې برابر دا به د هغې دانه وي یو جنتي دا به 40 منه خوراک کي 40 منه او د یو ډرکي سره به ختمي جنت کې لوی واړه بون نشته دی ډرکې او چې ډرکي وشي یا بعضې روایتو کې راځي خوله به د نه ووځي او دا خولې به دومره ښایسته خوشبویي چې ټول جنت کې به خوره شي لاندې جنتیان به محسوس کي چې یو جنتي چې کوم دی د هغه نه خوله ووته یا یو جنتي چې کوم دی ډرکې وکړو چې څه دی غواړي الله تعالی به ورله ورکوي چې څه دی غواړي جنت کې چې څه غواړي یو کس وي که نه چېرې جنت کې به سګرټو که نه نو هغه بل ورته وي چې یو یي به خو بلولو له بیا دوزخ ته ځې نو ځکه جنت کې حور نشته دی نو هلته به د انسان د ده خواهش د پلیتو څیزونو طرف ته نه کېږي اوس یو سړی به وایي چې یاره هلته کې به العیاذ بالله بدکاري نو نه د ده چې کوم دی توجه به دې طرف ته نیسي هلته به هره ښځه دته داسې ښکاري لکه خپله سکه خور سوا د خپلو بیبیانو نه بیبیانې به ول الله تعالی ورکړي نو هر قسمه نعمتونو دپاره الله پاک چې کوم دی جنت پیدا کړل ټول خواهشات به د انسان هلته پوره کېږي انشاءالله خو دلته به لږ غوندې تکلیفونه برداشت کول غواړي ګناه نه ځان ساتل غواړي یو کس ورته چا وی واده نه و کړی نوم یې رالم خو هغه چې جنت کې به 3 یا بیبیانې میلاوېږي که نه بیا هغه وایي چې خدای پاکه باله بیا هلته کې یو کم راکړه یو راله دنیا کې راکړي هلته بیا بله 2 بیا راکړي نو هلته به هر قسمه نعمتونه میلاوېږي او دا الله تعالی ګوره دا دلته کې چې کوم نقل دی که نه اوس چې انسان مثال په طور د بیبي مزه نه وي لیدلی نو الله تعالی ورله هغه مزه دلته نو ده بیا جنت نه غوښتو ده د یو څیز خوند نه دی څکلی نو د جنت بیا څه له غوښتو نو د دې وجې نه الله تعالی هغه نقل دلته کې پیدا کړي دي نقل اصل به هلته کې میلاوېږي د هر یو څیز نقل دنیا کې شته دی اصل به هلته میلاوېږي بعضې څیزونه داسې دي چې هغه به هلته انسان پېژني چې دا څیز دی لکه د بعضې وټو ته سړی لاړ شي داسې خوراکونه راوړي د سړي په ډومبي ځل شي داسې نوم هم سړي له نه ورځي وروسته بیا سړی نوم زده کړي چې دا څیز دی دقه شان به جنت کې وي
او حسن مور له الله تعالی د یوسف علیه السلام ورکي او ځواني قد به د آدم علیه السلام قد ځواني به د موسی علیه السلام وروسته روان دي موسی علیه السلام په سوک سړی وجلې دوره پهلوان الله تعالی پیدا کړ ځواني به د هغه وي اخلاق به د نبی علیه السلام او د جنت استقبالیه کې به دته څلور اعلان کېږي همیشه به ژوندي مرګ به درله نه راځي مرګ به راوستلی شي د جنت او د جهنم په منځ کې به حلال کړي شي یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړلی شي هغه به د ګډوري په شانتې راوستلی شي حلال به شي جنتیان به خوشحاله شي او جهنمیان لا به خفه شي همیشه به صحتمند یې بیماري به در باندې نه راځي او همیشه به تاسو ځوانان یې بوډاتوب به در باندې نه راځي همیشه به تاسو په خوشحالو نعمتونو کې یې دا نعمتونه خوشحالۍ به ستاسو زیاتېږي چېرته کمیږي به نه هره ورځ به د بلې ورځې نه بهتره وي خلک ویل ته به کوي خلک څو نو هلته به دا ټول ملګري دی یو بل ملاقات لځي نن چې کوم دی راځئ پلانګي ملګري سره ملاقات دی درې قسمه طعامونه وي یو به انسان خپل طعام خوري یو به چې کوم دی د چا میلمه شي د هغه طعام وي بعضې وختونو کې الله تعالی د خپل قدرت مطابق په خپله باندې به دې کس له خوراک ورکوي نن د موسی علیه السلام سره ملاقات دی ټول خلک به هلته کې رواني نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات دی خلک به هلته کې رواني نن د پلانګي ملګري سره ملاقات دی هلته به رواني د جمعې په ورځ به د عام مسلمانانو دپاره د الله تعالی دیدار کېږي او دیدار کې به دومره خوند وي دومره مزه به وي چې انسان به وي یا الله زما دا ټول نعمتونه چې کوم دی واخله خو ما ته بیا یو پیر خپل دیدار وکړه بعضې مؤمنان بندگان به د الله داسې وي چې هغوی ته به الله پر ورځ کې څو پیرې دیدار کوي خو عام مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان نو دوی به د جمعې په ورځ د الله تعالی دیدار کوي زموږ استاد محترم به فرمایل وي د ټولو څیزونو نقل دا دنیا کې شته دی خو یو څیز دی چې د هغې نقل دنیا کې نشته چې هغه د الله تعالی دیدار دی د الله تعالی دیدار به کېږي الله تعالی به چې کوم دی وینو سره ملاقات کېږي د الله تعالی د شان مطابق ټول نعمتونه به الله مسلمانانو له ورکوي خو سوال سړی دا کوي چې الله تعالی په دې ایمان باندې مضبوط کې قیم او دایم مې وساتي اصلا ډېر لوی خلک دي د اخره کې دوکه شوي دي لوی بلعم بن باعوره واقعه را روانه ده دومره لوی بزرګ چې دی مستجاب الدعواتو چې کومه دعا به یې کوله نو هغه به قبلېدله ولایت لوی درجې ته الله تعالی رسولی و په آخره کې ګمراه شو موسی علیه السلام ته د خولې نه خیرې وختلې یا کسانو مجبوره اوږده واقعه ده او بیا لکه د سپي په شان دې ژبه راوتې وه نو چې ده به موسی علیه السلام ته خیرې کولې نو ده به ویې خدایه بلعیم باعوره تباه کړي او چې د بني اسرائیلو ته بیا چې کوم دی خیرې کولې نو خپل قوم ته به یې خیرې کولې نو بس کافر د دنیا نه لاړ نو د آخرې خاتمې سوال پکار دی چې الله تعالی زموږ آخره خاتمه دا په ایمان سره وکړي ګمراه شي ځکه قسم فتنې دنیا کې راوتي خو د ټولو فتنونو د محفوظ کېدو دپاره حل دا قرآن دی چې په دې قرآن باندې موږ ځان پوهږو په دې باندې عمل وکړو انشاءالله الله رب العزت به موږ د دغه ټولو فتنو نه محفوظ ساتي ادخل الذین داخل بکړي شي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړلی وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي جنات داسې باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین همیشه به وي فیها په دې جنتونو کې خالدین همیشه به ښه الله تعالی به دې همیشه په دغه جنتونو کې ساتي جنت نه به ځکه جنتیان چې دا مزي وویني دي خو بې زړه نه کېږي که نه دې زړه کې به دا خیال شي هسې نه د الله تعالی مو وباسي الله تعالی را ناراضه نه شي چې ټول نعمتونه الله تعالی د جنتیانو ته ورکړي نو الله به ورته وفرمایي نور څه غواړئ نو دوی به وي الله هر څه دې الله کړي دي دوی به علماو ته رجوع کړي علما به دوی چې او که نه د الله تعالی دیدار غواړو که نه نو الله تعالی چې د خپل دیدار وکړي که نه نو په لکونو کاله به دوی د الله دیدار کوي په یو میچ باندې او مړېږي به نه چې کله الله د خپل شان مطابق په ځان پردې راخورېږي نو دوی به یا الله زموږ دا ټول نعمتونه واپس واخله موږ ته بیا یو پیره دیدار وکړه الله به ورته وفرمایي بیا به د جمعې په ورځ باندې بیا به د هغې نه وروستو الله تعالی د خپل رضا اظهار وکړي اعلان به وکړي چې ای مؤمنانو اخري نعمت دا دی چې ای مؤمنانو زه ستاسو نه راضي یم او همیشه دپاره به ستاسو نه راضي یم چېرته به زه ستاسو نه خفه کېږم
او تاسو خوشاله اوسئ. دا اعلان به الله پاک د ټولو نه اخر کې د بس تاسو نه همیشه نو الله تعالی د خپل وعدې خلاف ورزي نه کوي نو الله تعالی به ستاسو نه به چېرته خفه نه شم په دې اعلان چې د جنتیانو ته څومره خوشحالي کېږي دومره خوشحالي به د دې نه جنت کې په بل څه باندې دې ته نه وي شوي. دا اعلان به نو خالدین فیها همیشه به وي دي په دې جنت کې باذن ربهم د خپل رب په اجازت سره تحیتهم فیها سلام او پیشکی به وي د دوی په دې جنت کې سلام یعنی دعا به وي د دوی د ملاقات په وخت کې سلام د سلام دا دعا به وي. الم تر کیف آیت نه دي کتلې ضرب الله چې بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال کلمتن طیبتن د کلمې پاکې کشجرتن طیبتن دا پاکه کلمه پشان د ونې پاکې ده اصلها ثابتن چې جرړې د دې مضبوطې دي وفرعها فی السما او څانګې د دې په اسمان کې دي تؤتی ورکوي دا ونه اکلها خپله میوه کل حین په هر ټیم کې باذن ربها د خپل رب په اجازت سره. نو دې کې الله تعالی مثال بیان کړی دی د پاکې کلمې. مفسرین وایي د پاکې کلمې نه مراد لا اله الا الله ده. دا پاکه کلمه ده. د دې مثال دا پشان د پاکې ونې دی او پاکه ونه چې د دې ونې جرړې دا ډېرې مضبوطې وي او د دې څانګې ډېرې اوچتې وي د لاندې نه ورته پلیدي ملیدي نه وررسي او د دې میوه دا همیشه دپاره وي. دا مثال د مؤمن دپاره ورکړی دی چې د دې ځکه حدیث مبارک کې د مؤمن ته چې کوم د مؤمن دا مثال دا په یو حدیث کې د مؤمن ته چې کوم دی د کجورې ده د مسلمان ترور هم ویلې ده. نبی علیه السلام یو فیره وفرمیل چې تاسو هغه ونه پیژنئ چې کومه ونه هغه د انسان سره مشابه ده او د هغې قرآن کې مثال بیان شوی دی. تاسو هغه ونه پیژنئ چې کوم د انسان سره مشابه ده. نو صحابو یو ونه یادوله. عبدالله بن عمر رضی الله عنه په دغه مجلس کې ناست و. هغه وایي زما زړه کې دا خیال راغی چې دا ونه د کجورې ده خو ما د ادب د وجې ونه وي ځکه چې ما چې زما پلار ناست دی خاموش دی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان د لوی صحابي ناست دی هغه خاموش دی. نو زه پکې سیمه چې زه د ټولو منځ کې چې کوم دی خبره کوم دی لا ماشوم نو نبي علیه السلام په خپله باندې وفرمیل وي دا د کجورې ونه ده چې دا د انسان د مسلمان سره مشابه ده. د کجورې دا ونه چې ده د دې دا زیلې دا ډېرې مضبوطي په کته په ځمکه کې ډېرې جوړې او ډېرې مضبوطې وي. دویمه دا چې د کجورې دا ونه دا دنګه ډېره زیاته نیغه ختلي په بره باندې نو دا په سیلۍ باندې اپله دې پله کېږي نه د نورو ونو په شان دی کلکه یې مضبوطه وي او د دې څانګې دا ډېرې بره وي او د کجورې دا میوه غونډ کاله خوړلی شي. دکه شان دی به انسان مسلمان د ده په زړه کې چې ایمان دی که نه دا به هم د کجورې په شان دی مضبوط څنګه چې د کجورې دا زیلې دا په دې ځمکه کې مضبوطې وي دقسې به د ده دا ایمان په زړه کې مضبوط وي. او صحابه عبدالله بن حذافه رضی الله عنه په دې ونه باندې چې کله سیلۍ راشي دا اپله دې پله کېږي خو د کجورې ونه په وس ماتېږي نه دا مضبوطه وي دا سیلۍ نشي خوځولی په وس باندې دا تنه دا ډېره زیاته مضبوطه وي. دکه شان دی په مسلمان باندې کو تکلیفونه راځي خو دی به خپل ایمان نه پرېږدي دا ایمان هم دکه شان دی مضبوط. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دا هرعقل بادشاه نیولی په یو جنګ کې گرفتار شوی و. نو دې چې کله گرفتار شو د سره نور ملګري وو نو په دې باندې اوبه بندې کړي اوبه به ونه نه ورکوئ. بادشاه له لومبې لالچ ورکړو چې زه تاله خپله لور در کوم د خپلې لور نکاح در سره هم کوم او نیمه بادشاهي هم در کوم یو صوبې ګورنري هم در کوم خو داسې وکړه ایمان پرېږده زموږ دین ته راشه. ده ورته داسې سترګه وواله د سترګې رب برابر ایمان پرېښودو ته تیار نه. بادشاه چې پوه دی په دې خپل ایمان باندې مضبوط دی نو ورته وایي داسې کار وکړئ په دې باندې خوراک او څښاک بند کړئ. 3 ورځې دی اوبه پې بندې کړې خوراک یې پې بند کړو 3 ورځې پسې راوکاږل ورته وی د لوږې نه او د تندې نه مو وجنمه خو ایمان پرېږدی. وي ده ورته وی چې که ته هر څه وکړې که نه ایمان پرېښودو ته تیار نه. ډېرې ورځې بیا واپس وردننه کړل او تر ډېرو ورځو پورې وږي او تږي وساتل او ورسره بیا ریته کړې د خنزیر غوښه کېښوده
شراب ورته کېښود. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه ته ملګرو وی چې موږ د لوږې نه مړه کېږو، د تندې نه مړه کېږو، او قرآن مجید کې الله فرمایي چې انسان مجبوره شي یا دومره مجبوره شي چې دې مړ کېږي، نو که دې د خنزیر غوښه وخوري نو الله تعالی اجازت ورکړی دی په دومره مقدار سره چې ځان مړي هم ډېر نه، یعنې دومره وخوري چې صرف د مرګ نه به بچ شي، او د خوند دپاره به یې نه خوري. او که یو سړی دومره تږي شي چې دې مړ کېږي، مرګ ته ورنږدې شي، مړ کېږي، دې ته اوبه نه میلاویږي، نو که شراب پراته وي، حرام څیز هلته کې پروت دي، نو دې په دومره مقدار سره څکلی شي چې دې په صرف ژوندی پاتې شي، د خوند دپاره به یې هم نه څکي او په ډکه خېټه به یې هم نه څکي. نو ملګرو ورته وایي چې دا خو زموږ دپاره حلال دي، په دې ټایم کې جایز دي زموږ دپاره. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه وفرمیل ورته وایي دې ټایم کې زموږ دپاره جایز دي، خو په دې باندې د کافر بادشاه زړه خوشحالېږي، د دې وجې نه زه تاسو ته چې دا به نه خورم. بلکل ژړ شوي وو، غورځېدل به په لاره باندې، خو هغې اوبو ته یې خوله کړې نه ده، هغه شرابو ته یې خوله کړې نه ده. بیا یې راوسته، ورته وایي عبدالله بن حذافه ته یې وجنم دی. هغه وایي ومې وجنه، بس ختم به شو، الله سره ملاقات وشي. د تیلو یو غټ ډرام یې وکتو او هغې کې تیل وخوټ کول، او عبدالله بن حذافه رضی الله عنه راوستو، ویې درو هغه ډرام ته، او د هغه یو ملګری راوستو، دا تیل داسې خوټ کېدل. دا د یو ملګری راوستو، وینیسو، او د تیلو ته چې څنګه ورلړه کړو که نه، نو کتابونو لیکلي چې د رسېدو سره یو چس ناره کړله، هډوکي جدا شو، غوښه جدا شو، ختم شو، بلکل په هغه تیلو کې ختم شو. ورته وی عبدالله بن حذافه دې ورته روان کړي، دې مو وغورځوي دغه شان. چې کله عبدالله بن حذافه روان کړو دې تیلو طرف ته، دې په ژړا شو، دې ډېر بهادر و، جنګجو. نو چې کله دې تیلو طرف ته روان کړو، دې په ژړا شو. دې چې کله په ژړا شو، نو بادشاه هرعقل حکم وکړي وی راولئ، کېدای شي وړه کې لږ رحم راغلي، یریدلي، چې راوستو. نو ورته وی زما اکه خبره ده، نیمه بادشاهي در کومه، د مرګ نه به هم بچ شي، د خپلې لور نکاح در سره هم کومه، صرف دومره وکړه ایمان پرېږده او زموږ په دین کې ورداخل شه. هغه ورته بادشاه وی زما د اوښکو غلطه ترجماني مه کوه، ما په دې نه دي ژړلې، زه یو سیکنډ چې کوم دی ایمان پرېښودو ته تیار نه یم. وی ولې دې وژړل؟ وژړل مې په دې چې تا کله زه را روان کړم که نه، او زه دې تیلو طرف ته راتلم، نو ما زړه کې خیال راغی چې کاش زما په دې وجود کې دومره ساونه وي څومره چې زما په دې وجود ویښته وي، او چې یو ساه زما په دک حال باندې وتې، په کوم حال چې زما د دې ملګري ساه ووتله. په دې مې وژړل چې زما دک یو ساه ده، دا به د اسلام دپاره اوزي ختم بشي. نو په دې ژاړم چې ډېر ساونه مې وي او یو دک شانتې وتې، څنګه چې زما د دې ملګري ووت. هغه یې پوه دې سره څه نه کېږي. خپلو ملګرو ته یې ودې کتل، اسلام داسې دین دی او ایمان داسې یو څیز دی چې دا یو پیر زړه ته ورداخل شي، دا بیا په یرو سره چې کوم دی نه وځي د زړه. ورته ویې ښه پرېږدم دی، خو داسې کار وکړه چې زما دا تندی ښکله کړه. نو دی بیا هم وروستو شو، یاره د کافر بادشاه دا تندی نه ښکلوم. خو ملګرو ورته وویل حضرت وي دې کې څه چل دی، خو ښکلی که نو مونږ به خلاص شو که نه. نو ده ورته وی ستا دا تندی ښکلوم، خو په یو شرط باندې، وي صرف ما به پرېږدې او که زما دا ټول ملګري به پرېږدې. وي که صرف ما پرېږدې ستا تندی نه ښکلوم، زه د شهید شم دلته کې، او که نه ټول ملګري راله پرېږدې بیا به یې ښکل کړم. وي ټول ملګري دله پرېږدم. نو ده بیا دا هرقل تندی ښکل کړو د ټولو ملګرو دپاره. حضرت عمر رضی الله عنه بیا پته ولګېدله، او هغه بیا د ده دپاره ډېر خلک د ده د استقبال دپاره راایستي وو چې عبدالله بن حذافه رضی الله عنه د خپلو ملګرو دپاره د یو کافر بادشاه تندی ښکل کړی دی، د ده مونږ استقبال. نو ایمان داسې څیز دی چې دا یو پیر زړه ته ورداخل شو، دا وتل بیا ډېر زیات ګران دي. نو دلته ځکه مثال د ایمان ورکړی دی چې څنګه د دې کجورې دا زیړې مضبوطي، دقه شان به د مسلمان ایمان مضبوطي. اوس هم په دې دور کې د هر مسلمان الحمدلله ایمان مضبوط دی. خو موږ نه څوک کروڑ روپۍ راکړي، څوک په ایمان پرېږدی نشو پرېښودی. الحمدلله دا غازي خالد فیصل چې و په عدالت کې هغه ګستاخ رسول مړ کړو، ماشوم و خو په زړه کې ایمان مضبوط و. هغه ته دا ښکارېدله چې زه به د دې جیل نه نه وځم، زه به په دې کې مړ کېږم. هر څه ته یې غاړه کېښودله، خو په عدالت کې هغه کافر چې کوم دی مردار کړو، ګستاخ رسول یې مردار کړو. دا زړه کې ایمان مضبوط و که نه. زموږ د ټولو په زړه کې الحمدلله ایمان دا مضبوط دی. مسلمان په خپل ایمان باندې سودا نه کوي. د دې مثال الله تعالی ورکړلی، څنګه چې د کجورې دا ونه د دې دا زیلې مضبوطي، دقه شان به د مؤمن په زړه کې چې کوم دی ایمان مضبوطي. څنګه چې د دې ونې د کجورې دا څانګې دا بري
دکشن د مؤمن دا اعمال په بره باندې ځي الله تعالی طرف ته. قرآن کې الله تعالی فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. دا اعمال دا چې کوم دی نیک اعمال دا په بره باندې ځي الله تعالی. نو زیرې مضبوطې دي څانګې اعمال دي دا په بره باندې الله تعالی ته ځي او بیا الله تعالی د هغې اعمالو په برکت سره ثمرات را لیږي میوې را لیږي د ښکلې فیصلو په شکل کې میوې را لیږي. نو د دې دا میوې او د نیکو اعمالو دا میوې دا همیشه دپاره وي. نو د دې مثال د مسلمان سره ورکړل دی. علم تر کیف آیت نه دي کتلې ضرب الله بیان کړی دی الله تعالی مثلا یو مثال کلمه طیبه د یو پاکې کلمې مثال د سدي کا شجره طیبه پشان د یو پاکې ونې اصلها ثابت چې جرړې د دې مضبوطي وي د ایمان جرړې د مسلمان په زړه کې مضبوطي وي وفرعها فی السماء او څانګې د دې په اسمان کې وي. نو د مسلمان اعمال دا اسمان طرف ته خیږي الله طرف ته. تؤتی اکلها ورکی دا خپله میوه ورکي. دا اعمال چې په بره باندې نیک لړ شي د هغې مناسب الله تعالی فیصلې را اولیږي بارانونه را لیږي فصلونه را زرغونیږي. دا د انسان په نیکو اعمالو سره کل حین په هر زمانه کې باذن ربها د خپل رب په اجازت سره ويضرب الله الامثال او بیانې الله تعالی مثال للناس خلقو ته لعلهم يتذكرون د پاره دی چې دوی نصیحت قبول کړي. ومثل کلمه خبيثه او مثال د پلیت کلمې چې د کفر کلمه ده د دې مثال کشجره خبيثه دا پشان دی یو پلیت ونې دی اجتثت چې راوکاږلی شي من فوق الارض دوی د ځمکې د پاسه نه ما لها من قرار د دې دپاره هېڅ قرار نه وي. نو د کافر مثال د کفر د کلمې مثال د کاکوړې سره ورکړی دی یا د وږي سره یې ورکړی دی او کاکوړه ډېر زیات مناسب دی چې د دې دا جرړې په ځمکه کې مضبوطې نه خو سړی په چپ لاس باندې ونیسي نو کاکوړې دا بوټې راوځي دا مضبوطې نه. دک شان د کافر په زړه کې چې کم کفر دی دا مضبوط نه دی هر طرف ته وړي چې الله پیسې ورکړي بل دین دم دی اوړي په اسانه باندې نو دا مضبوط نه وي. دویم دا کاکوړې دا بوټي چې دا په بره باندې نه خیږي بلکې دا په ځمکه باندې خورېږي په ځمکه باندې. بل د دې مزه چې کوم دی دا ترخه وي د کجوري مزه خوږه وي د دې دا مزه ترخه وي خوند یې دریخ وي بوی خراب وي. نو د دې مثال الله تعالی دغه کاکوړې سره ورکړل دی. ما لها من قرار د دې دپاره هیڅ مضبوطیا نه وي. بس جی یثبت الله الذین ثابتی الله تعالی الذین ها کسان یعنی مضبوطی الله تعالی هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل بالقول الثابت په قول مضبوط سره فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې په دې ایمان سره الله تعالی د مسلمانان مضبوط ساتي قیم او دائم ساتي. وفي الآخرة او په آخرت کې د آخرت نه مراد عذاب قبر دی. قبر کې دا حضرت برا بن غازب رضی الله عنه روایت دی چې کله مسلمان په قبر کې کېښودلی شي او دله نکیر منکر راشي نو دی ورته وي لا اله الا الله محمد رسول الله چې کوم پیغمبر دغه امتي دغه کلمه ورسره رست وي خو لا اله الا الله ورته وایي. نو په قبر کې به انسان ته ثواب او عذاب ملاویږي. ځکه حدیث کې راځي چې کله پکې یو کافر کېښودلی شي او دله نکیر منکر راشي ته وایي من ربک ستا رب څوک دی دی وي لا ادري هی لا ادري ما ته پته نشته دی حدیث مبارک کې راځي دی فرشتې سره یو ګروز دی او دومره لوی ګروز یعنې سټک دومره لوی سټک دی چې د ټولې دنیا انسانان او پیریان راغونډ شي نشي اوچتولی هغه اوچت کېولی راپرېږدي. بیا ودوی ما دین که ستا دین څه دی دی وی هی لا ادري ما ته پته نشته. بیا ودوی ستا پیغمبر څوک دی ما تقول فی حق هذا الرجل د دې شخصیت باره کې څه خیال دی. بعضې روایتو کې دي نبي اسلام تصویر مبارک به ورته مخې ته راشي شکل مبارک د ده باره کې دې څه خیال دی وایي هی لا ادري. نو په دې قبر کې الله تعالی عذاب هم ورکوي دې مړي ته او په دې قبر کې ورته ثواب هم ورکوي دې مړي ته. ځکه او یو احادیثونه دغه رنګې د قرآن مجید د ډېرو آیاتونو نه د قبر عذاب او ثواب دا ثابت دی. نو دینا په دنیا کې به د ده دا کلمه مضبوطه وي زړه کې وفي الآخرة او په آخرت کې به هم مضبوطه وي یعنې قبر کې
ويضل الله گمراہ کی اللہ تعالی الظالمین ظالمان لرا ويفعل الله کی اللہ تعالی ما هغه یشاء غواړي. الم ترى آیات ندی کتری الی الذین ها کسانو تا بدلوا جغی بدل کرو نعمت اللہ نعمت اللہ تعالی کفرن په کفر باندې، یعنی هغه فطرتی اسلام د په کفر سره بدل کو. ځکه نبی اسلام فرمایي چې یو ماشوم نه پیدا کیږي مگر په فطرت ته اسلام سره. هر یو ماشوم چې پیدا کیږي د فطرت ته اسلام سره پیدا کیږي، وروسته بیا مور او پلار ورلا دین بدل کی، څوک د یهودیت طرف ته راوړي، څوک نصرانیت طرف ته راوړي. نو د نعمت د الله تعالی بدل کو کفرن په کفر سره. وحلوا او ورکوس کړو دو قومهم خپل قوم دار البوار کور د هلاکت تا جهنم چې جهنم دی یسلونها دی بداخل شي دوی بداخل شي دی جهنم تا وبئس القرار او ډیره بد ټکونه ده. وجعلوا لله اندادا او دی ګرځولي دی الله تعالی د بار خدایان بوتان لیضلوا د پاره دی چې دوی گمراه کی عن سبیله خلق د الله تعالی د لارنا. قل او فرمایو دا پاک حبیبا تمتعوا تاسو لکه غوندګي پیدا حاصله کړئ فإن مصيركم بیا ستاسو راګرځېدل دي الی النار و طرف ته. بس ته حجي سبا بیا دا نور سبا وایي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.